نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزت مند مسلمانانو من با ان شاء الله تعالی نن دا بیان کو چې د نکونو پرې کولو اهمیت تا به بیانو چې د دې اهمیت سره د احادیث مبارکو پرانا کې به مونږه بیانو. نکونه پرې کول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سنت دی. ځکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک په معمولاتو کې تا هم راځي چې دوی به د جمعې پر ورځ باندې نکونه پرې کولو او حدیث مبارک کې راځي. حالانکه امام بخاری رحمت الله علیه مستقل باب په دې باندې قائم کړی دی، باب تقلیم الاظفار، او په دې کې د رسول الله مبارک حدیث را نقل کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې د نامن لاندې ویښتان خرایل، نکونه کټ کول، د بریتونو لنډول دا د فطرت نه دی. دا حدیث مبارک رسول الله مبارک بیان کړی دی، امام بخاری رحمت الله علیه دا نقل کړی دی. مسله دا را چې د څلوېښتو ورځو نه زیات نکونه نه کټ کول دا ناجایز او مکروه دی، بلکې د دې نه مخکې نکونه پرې کول دا پکار دی. او امام ترمذی رحمت الله علیه مستقل باب په دې باندې قائم کړی دی، باب فی التوقیت فی تکلیم الاظفار واخذ الشارب. او د مسلم شریف حدیث دی، انس رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي وی زمون د پاره د بریتونو کټ کولو، نکونه پرې کول، د طرفونو ویښتو دا ویستلو، د نامن لاندې ویښتان خرایل، یعنی زمون د پاره دا مقرر شوی دی. هغه داري چې مونږ به د دې څلوېښتو شپو نه زیات دا نه پرېږدو، بلکې مخکې به دا لرې کو. او په در مختار کې دا ذکر دی وکره ترکه وراء الاربعین، د څلوېښتو ورځو نه زیات مذکوره شیزونه یعنی پرېښودل او نه لرې کول دا مکروه ګرځول شوي. علامه شامی رحمه الله تعالی د دې په تشریح کې فرمایي قوله وکره ترکه ای تحریما یقول المجتبى ولا عذر فيما وراء الاربعین. د څلوېښتو ورځو نه زیات مذکوره شیان پرېښودل دا مکروه تحریمي دی. مجتبی وایي چې د څلوېښتو ورځو نه په زیاتو کې عذر هم مقبول لري. بله دا ده چې د چا نکونه غټ وي او نه یې پرې کوي، نو علما لیکي چې د داسې سړي رزق په تنګ وي. داسې سړي وي رزق په دا ګوري دا تنګ وي. در مختار والا لیکلی دی لأن من کان ظفره طویلا کان رزقه ضیقا. ځکه د چا نکونه اوږده وي د رزق په تنګ وي، د رزق په تنګ وي. بلکې بهتره دا ده چې په جمعه کې یو ځل نکونه دا کټ کړي شي. او در مختار کې ذکر دی چې د جمعې په ورځ باندې د نکونو کټ کول دا مستحب ده، سفر د جمعې په ورځ باندې. نو اوس په دا ذکر کو چې د نکونو کټ کول یعنی طبي او ډاکټري پیدي دا سری نکونه کټ کول لکه څرنګه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سنت دی. علماء د دې ډېرې پیدي ذکر کړي چې انسان به د الله تعالی د بلاګانو نه او د غمونو نه او د ډېرو یعنی بیماریانو نه دا محفوظ ساتي، او ګناهونه به الله تعالی د انسان دا معاف کولی شي. دا ارنګې ساینسي یعنی او ډاکټري اصولو مطابق نوکان پرې کول دا ډېر ضروري دی، او اوږده نوکان اوږده پرېښودل دا نقصاني دی. ځکه د انسان په معده کې چې کوم مختلف قسمه چینجي پیدا کېږي د دې سبب دا دی چې د دې چینجو خاص قسمه انډې وي، او د چا چې نوکان غټ وي نو دا هګۍ او دا انډې نور قسمه خطرناک جراثیم په دې غټو نوکونو کې دا پټېږي، په دې غټو نوکونو کې دا پټېږي. بیا چې کله انسان خوراک کوي نو د خوراک په وخت کې دا هګۍ او جراثیم دننه معدې ته بیا لاړ شي، او هلته د دې نه د چینجو پیدا کولو سلسله بیا دا جوړه شي، دا بیا پیدا شي. اوس څوک چې په جمعه کې یو ځل نکونه دا کټ کوي نو دی به د دای خطرناک مرض نه الله پاک محفوظ کړي. او بیا خاص کرکې د ډاکټرانو تحقیق هم داري کومه زنانه چې نوکان غټ ساتي نو د دې په وجه باندې دغه زنانو ته
د وینې د کموالي ناروغۍ دا پیدا کېږي. وینې کموالی ناروغۍ دا وګوره څومره غټه سزا ده. او بله دا ده په نفسیاتي مرض کې مبتلا کېږي، بلکې ماهرینو خو تر دې پورې لیکلي چې د نوکونو غټولو په وجه به انسان چې کوم دی په داسې خطرناک نفسیاتي مرض کې مبتلا کېږي چې ډېر کله ته انسان خودکشۍ طرف ته دا مایله کېږي. خو زنانو ته وګوره غټ غټ نوکونه چې کوم دی دا پرېږدي، حالانکې دې زنانو ته د وینې د کموالي خطره ده. او حالانکې هلکانو ته وګوره هغې نوکونه دا څه کړي دي، نوکونه دا پرېږدي، حالانکې احادیثو مبارکو کې وګوره دا ګورې منم راغلې ده. نو پروردګار عالم دې زمونږ د تمام مسلمانانو له خو نارینه دي او خو زنانه دي الله دې ولا عقل ورکړي چې د دې قسمه څیزونو نه دا ځان وساتي. نو دا ګناه ده. پروردګار عالم دې موږ تمام مسلمانانو له په یو څو خبرو د عمل کولو توفیق نصیب